که غریب خو ولګي نه مړ شو وای نه کور بهترین جوړول پکار دي په هغه ټایم کې داسې نه کې چې 500 روپۍ ځان له کور والی او 2.5 کروڑ روپۍ غریبانو له ورکړي خو اوس چې کله عمل د اسلام راشي او د شریعت راشي بیا د اسلام په احکاماتو پورې پیشاړي کوي او د اسلام په احکاماتو پورې مذاق کوي وای مونځ نشته او قرباني نشته او حج وای دا خو اجلاس دی حج څه دی اجلاس دی دا خو کانفرنس دی دا عبادت نه دی وای دې خلکو ته عبادتونه جوړ کړي دي او الله وای نه ګوره ذکر به هم کوي او مونځ به هم کوي د جواری او د شراب په ذریعه سره الله فرمایي شیطان تاسو د مونځ او د ذکر نه وباسي او وسنی عثمانیان منکرین حدیث او دغه د قادیانیانو دغه کالیسټ هغه خلکو ته قرآن بیانوي او قرآن په ذریعه خلک د مونځ نقلاري وای مونځ پکې نشته دی او حجونه پکې نشته دی او قربانیان پکې نشته الله وای نه مونځ وکوي ځکه مونځ دا سکون ذریعہ ده نبی علیه السلام مبارک شراب سکی د شراب اسکو نه بعد خلق په حیاي کې مبتلا کیږي د خور تمیز نشته الته کې د لور تمیز نشته الته کې د حیا او د عزت تمیز نشته هغه معاشره دومره به حصہ ده چې ولور د پلار په مخ کې به حیاي کوي او پلار دومره به حیا او پلار دومره به غیرت او پلار د به غیرتوم هغه انتها ته رسیدلې چې د خپل لور په اړه کې आवाज نه اوچتای د خپل لور دفاع نه کوي کله د خپل لور باندې څوک لاس واچي دی وایي کیږي با دا خو ژوند دی د دې نه خون هغه څه کیږي نو کوم معاشره ته دې ته رسیدلې دا چې په دې کې حیا نشته عزت نشته چې دا د بوتانو د کاڼو او د ونو د ستورو د سپوږمۍ عبادت انسان ذلیل کوي ځکه انسان هر څه ته سره ښکته کوي او هر څه ته هغه معبود ګوري هر څه ته رب او الہ وایي حالانکه دا ځمکه د اسمانونه په دې کې چې دا څومره څه دي دا خو الله پاک د انسان د خدمت دپاره پیدا کړي وس کوم شی چې د دې انسان د خدمت دپاره پیدا دی دا انسان هغه شي ته چې کله معبود وي په دې سره به دا انسان ذلیل شي سوره مائده آیت نمبر 91 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون الله جل جلاله د ټولي دنیا مومنان مخاطب کړل او د سلورو سيزونو حرامواله الله پاک ذکر د ټولو اول الله جل جلاله فرمایل چې شراب پتا تو حرام دي د شراب د حرمت په وجو کې او وجدار چې دا شراب عقل بربادي عقل ختمي او کله چې یو مسلمان عقل ختم شي دیو بیا الله نه پیژني دیو د ژوند مقصد نه پیژني دیو په خپل خزا او بخور او پمور کی تمیز نشي کولای نو الله جل جلاله فرمایل دا شراب پتا تو حرام دي دویم الله جل جلاله فرمایل چې جواری حرام ده د جواری د حرامېدو وجه دا چې دا د انسان مال بربادي شراب عقل بربادي جواری دا مال بربادي دریم نمبر الله فرمایي د بوتانو عبادت دا حرام دی دا غي وجه دا چې دا د بوتانو د کاڼو او د ونو د ستورو د سپوږمۍ عبادت انسان ذلیل کوي ځکه انسان هر څه ته سر ښکته کوي او هر څه ته هغه معبود ګوري هر څه ته رب او الہ وایي حالانکه دا ځمکه د اسمانونه په دې کې چې دا څومره څه دي دا خو الله پاک د انسان د خدمت دپاره پیدا کړي وس کوم شی چې د دې انسان د خدمت دپاره پیدا دی دا انسان هغه شي ته چې کله معبود وي په دې سره به دا انسان ذلیل شي او څلورم نمبر الله جل جلاله فرمایي تاسو د غشو په ذریعو سره پالونه مه معلوموئ ځکه دا پالونه معلومول او دا قسمتونه معلومول دا علم بربادوي دا جهالت دی د انسان عقیده خرابوي او اسلام شریعت د انسان د عقل د انسان د دین د انسان د مال او د انسان د عزت تحفظ کوي او د هغې د حفاظت لپاره اسباب برابروي اوس کله چې شراب څکې کېږي
او جواری کیږي دا عموما دوه خرابیان پیدا کوي. یو دا چې دا خباثتونه پیدا کوي، دویم د انسانانو نیک اخلاق ختمي، اخلاق بربادي. نو کومه معاشره کې چې بد خویونه پیدا شي، د انسانانو اخلاق خراب شي، هغه معاشره تباہی او بربادي طرف ته ځي. الله د معاشري اصلاح کول غواړي. په دې وجه باندې الله وايي شراب حرام دي، جواری حرام ده، ځکه د شرابو او د جواری په ذریعه سره شیطان په انسانانو کې نفرتونه پیدا کول غواړي، شیطان په انسانانو کې دشمنیان او کینې پیدا کول غواړي. لکه دا خبره عقل هم مني، د شرابو نقصان عقل منلی دی. کم سړی چې شراب څکي، دا شرابي سړی دومره بې غیرته شي، دی د زمانې د اوس وګرځي، دی د زمانې دومره بې حسه انسان وګرځي چې دی بیا په خپلې خور په مور او په ښځه کې تمیز نشي کولی. اوس کله چې یو سړی شراب څکي، د هغې به په دنیا باندې دوه اثره پرېوځي. یو اثر دا دی که معاشره بې حسه ده، معاشره بې غیرته ده، معاشره هغه د حیا او د عزت د ناموس نه لاس انځلي دي، د تباهۍ او د بربادۍ آخري درجې ته رسېدلی دی. نو چې کله یو سړی شراب وڅکي، دی به په پردي عزت باندې حمله کوي، دی به کنځل کوي، دی به بدې ردې وایي، دی به جنګ او جګړې کوي، دی به خلک وژني. نو که په دې معاشره کې حس نه وي، نو بیا به دا معاشره په خپل عزت باندې نه راپاسي، په خپل حیا باندې به ننګ او غیرت نه کوي. لکه تاسو د یورپ معاشرې ته وګورئ، هلته کې د شرابو دپاره خلک کلبونو ته ځي، شراب څکي، د شرابو څکو نه بعد خلک په بې حیایۍ کې مبتلا کېږي. د خور تمیز نشته هلته کې د لور تمیز نشته دی، هلته کې د حیا او د عزت تمیز نشته دی. هغه معاشره دومره بې حسه ده چې یوه لور د پلار په مخ کې بې حیایي کوي، او پلار دومره بې حیا، او پلار دومره بې غیرته، او پلار د بې غیرتوب هغه انتها ته رسېدلی چې دی د خپلې لور په باره کې آواز نه اوچتوي، د خپلې لور دفاع نه کوي. که د ده په لور باندې څوک لاس واچوي، دی وایي کېږي به، دا خو ژوند دی، د دې نه خوند اخیستی کېږي. نو که معاشره دغه ځای ته رسېدلې ده چې په دې کې حیا نشته، عزت نشته دی، احساس نشته دی، او د انسانیت هغه احساس نشته دی، نو بیا خو دا د معاشرې روحاني مرګ دی چې دا معاشره مړه ده، دا معاشره برباده معاشره ده. دا انسانان دي، خو نور په حقیقت کې دا زناور دي، ځکه په زناورو کې هم هغه تمیز نه وي. زناور حلال او حرام نه پېژني، نر او ماده چې یو ځای شي، د هغو نه چې کوم بچي پیدا شي، هغه بچي هم د یو بل سره میلاویږي، ځکه په هغو کې د حلالو د حرامو څه تمیز نشته دی. نو بیا خو دا معاشره بې غیرتوب طرف ته تللې ده، دا معاشره بې حیایي طرف ته تللې ده. او که نه احساس د انسانیت شته، غیرت شته، ناموس شته، عزت شته، وفا شته، حیا شته، نو بیا چې کله په عزت باندې حمله کولی کېږي، نو بیا به د هغې عزت د دفاع دپاره لاس پورته کېږي، د هغه عزت د دفاع دپاره به ټوپک راغستی کېږي، د هغه عزت د دفاع دپاره به تماچه راغستی کېږي، د هغه عزت د دفاع دپاره به توره راغستی کېږي. نو چې ټوپک، تماچه او توره راواغستی شوه، نو بیا خو به جنګ او جګړې جوړېږي. او چې کله جنګ جګړې جوړې شوې، بیا به شیطان ته مخه میلاو شي، شیطان به خلک هغه په جنګ جګړو باندې ورولي، او د معاشرې هغه ښکلا به ختم کړي، محبتونه به ختم کړي، نفرتونه به ختم کړي، حیا به ختمه کړي، عزتونه به پامال کړي، او د جوارۍ په ذریعې سره معاشره داسې بربادۍ طرف ته لاړ شي چې بیا محبت باقي نه پاتې کېږي. ځکه جوارګر د دنیا تاریخ په دې ګواه دی چې جوارګرو په جوارۍ کې خپلې ښځې بېللې دي، جوارګرو په جوارۍ کې خپل بچي بېللي دي، جوارګرو په جوارۍ کې خپلې میاندې بېللې دي. نو چې کله یو سړی ښځه وبېلي او کله یو سړی بچي وبېلي، نو تاسو وایئ د ده په اړه کې به د دشمنۍ اور پیدا کېږي او که نه پیدا کېږي؟ چې دشمنۍ اور پیدا شو، چا چې د ده نه مال ګټلی دی، چا چې د ده عزت ګټلی دی، چا چې د ده په عزت باندې حمله کړې ده، دی به غضب کېږي، په غضب کې به راځي، دی به پاسې انتقام به اخلي، جنګ جګړو ته به خبره ځي. نو په معاشره کې به محبتونه ختم شي، او د معاشرې بنیاد دا په محبت باندې دی، د معاشرې بنیاد دا په همدردۍ باندې دی، د معاشرې بنیاد دا په خیرخواهۍ باندې دی. او الله فرمایي جواری او شراب دغه محبتونه ختموي، شراب او جواری دغه همدردیان ختموي، شراب او جواری دغه خیرخواهان ختموي، شراب او جواری بې حیایي پیدا کوي، نفرتونه او دشمنیان پیدا کوي. الله فرمایي د شیطان عمل نه ځان کې وساتئ، دې ته مه نږدې کېږئ. دنیاوي نقصان دا دی چې ستا به علم برباد شي، ستا به عمل برباد شي، ستا به عزت برباد شي، ستا به عقل برباد شي. او اخروي نقصان الله فرمایي چې کله ته شراب څکې، کله ته جواری کې، بیا الله جل جلاله فرمایي ويصدکم عن ذکر الله وعن الصلاة. د دې شرابو او د جواری په ذریعې سره دا شیطان تاسو د الله د ذکر نه لرې کوي، دا شیطان تاسو د مانځه نه لرې کوي. اوس کله چې یو انسان شرابي
تاسو چې د شرابي سړی لیدلې چې مونږ گزاري تاسو چې د جوارګر سړی لیدلې چې د جمعات په دروازه باندې قدم دی د جوارګر سړی خو د ډوډۍ سره فکر نه ډوډۍ ته هم خیال نه هر ټیم دې په دې سوچ او فکر کې چې مال به مسنګ سیوا کیږي او د خلکو نه به مال څنګه ګټم او زما په مال کې به اضافه څنګه راځي نو الله جل جلاله فرمایي چې دا شراب او دا جواری تاسو زما د ذکر نه وباسي تاسو د مانځنه وباسي کله چې سړی ذکر نه کوي کله چې سړی منځ نه کوي نو تاسو یاد ساتئ چې دا روحاني مرګ دی مرګ ذکر دا روحاني ژوند دی ذکر دا روحاني صحت دی او منځ دا خوشحالي ده منځ ترقي ده منځ د الله سره د محبت اظهار دی منځ د الله سره راز او نیاز دی کله چې سړی منځ پرېږدي او ذکر پرېږدي نو په دې سړي باندې د الله قهر او غضب راځي او کله چې انسان منځ او ذکر پرېږدي الله هیر کی الله فرمایي موږ دی هم هیر کو ومن اعرض عن ذکري فان له معيشه ضنكا الله فرمایي چا چې زما یاد پرېښودو چا چې زما ذکر پرېښودو الله فرمایي ژوند به لن او تنګ کړم ونحشره يوم القيامه اعمى په قیامت کې چې به موږ راپاسو دی بړوند راپاسي دی به الله ته आवाज وکړي باري تعالی رب لما حشرتني اعمى وقد كنت بصيرا تا زنه نړون ولې راپاسولم ما خو په دنیا کې لیدل کتل کول شو ما خو سمګه اسمانونه لیدل ما خو مخونه او رنگونه لیدل نن خو مې دا نظر کار نه کوي الله به ته موږ هیر کړو موږ هم ته هیر کړو چې تاسو کې افسوس نه چې کله سره ذکر پریدي او منځ پریدي په د باندې روحاني مرګ راشي د سکون ختم شي د خوشحالي ختم شي د زړه اطمینان ختم شي د خوب د پاره په چومونو ګولې خوري د سکون حاصلول د پاره مختلفې لارې اختیاري انجام دی چې خودکشي وکړي د دنیا نه په مردار مرګ باندې مړ شي او الله فرمایي مې څه کېږي دین هم بربادي دنیا هم بربادي او تاسو د آخرت نقصان کوي نو الله جل جلاله فرمایي فهل انتم منتهون نو آیا چې یو شی داسې چې هغه ګندګي ده لکه تاسو ته پرون ما ویلو ریچ الله فرمایي شراب او جواری دا ریچ په پښتو کې موږ ته د انسانانو دا ګندګي چې کنه زموږ مفتي صاحب دا غول ته ویل کېږي الله فرمایي چې دا غول دي او الله فرمایي من عمل الشیطان دا شراب او جواری الله فرمایي دا د شیطانانو جادو دي سلورم دیم نمبر الله فرمایي ځان تل لري کوي یوازې پرې خودل نه پرې دی خو به خامخا ځکه مؤمن سره چرته شراب رسکي مؤمن سره چرته جواری نه کوي او هغه سره د سره مؤمن نشي کېدی چې کوم سره شراب او جواری کوي ځکه د الله حرام کړی شي سيزونه هغه عملا حلال غني او که عقیدتن حلال وګڼل دا سره به کافر کیږي الله جل جلاله فرمایي فجتنبو پرې دی هم او لري ته هم شي سلورم الله فرمایي ولي تاسو چې کله شراب پرې دی جواری پرې دی الله دنیا به هم خیسه شي آخرت به هم خیسه شي او سلورم پنځم نمبر الله فرمایي يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء شیطان غواړي دا چې د شراب او د جواری په ذریعه سره تاسو په منځ کې دښمنی پیدا کړي کینه او بغض پیدا کړي تاسو د دنیا غ خلا ختم کړي د ژوند هغه خایس ختم کړي او بل الله فرمایي د دې په ذریعه سره شیطان تاسو د ذکر او د مانځنه لري کول غواړي ذکر الله جدا ذکر کو او منځ الله جدا ذکر کو دا منځ ډیر لوی عبادت دی نن داسې خلک پیدا دي عثمانیان کوم چې حدیث نه مني هغه د منځ نه مراد نظام دی وای منځ نشته وای دا خلک ځان لاسي کار راخ کړي سار سلور رکعات کوي او ماسپخین لس رکعات کوي مازیګر بیا سلور رکعات کوي ماقام 15 رکعات کوي ماسوتن 9 رکعات کوي وای په ټول قران کې د دې منځونو د رکعاتونو ذکر نشته دا منځ ته کوم ځای ثابت هغه صلات سمانه ده وای مړه صلات خو نظام ته وای صرف نظام برابر منځ په کې چاره واستي او بس پکې قرباني پکې نشته وای سم کې نشته چې قرباني نشته وای دا پیسې راواله غریب له ورکا دی خدای غر کړی تا دا د غریب د احساس د قرباني په وخت شي د چې ځان له 3 لک روپۍ موبایل لري هغه ټیم کې ته احساس نه کیږي چې په 1500 روپۍ په موبایل والم او دا 2 لک 700 روپۍ په غریب له ورکا د زوی په واده باندې چې په لکاو روپۍ لګي هغه ټیم کې ته احساس نه کیږي چې غریب دولګي نه مړ شو د زوی د واده دی هغه 1 لک روپۍ ولګوا او دا باقي روپۍ روانه په غریبانو تقسیم کا ځان چې په 3 کروڑ روپۍ باندې کورلی هغه ټیم کې ورته دا نه یاد چې لکه غریب خو دولګي نه مړ شو وای نه کور بهترین جوړول پکار دي هغه ټیم کې څه نه کې چې 500 لک روپۍ ځان له کور والی او 2.5 کروڑ روپۍ غریبانو لور کی خو بس چې کله عمل د اسلام راشي او د شریعت راشي بیا اسلام په احکاماتو پورې پیشاړی کوي او اسلام په احکاماتو پورې مذاق کوي وای مونږ نشته او قرباني نشته او حج وای دا خو اجلاس دی حج څه دی اجلاس دی دا خو کانفرنس دی دا عبادت نه دی وای د خلکو ته عبادتونه جوړ کړی دي او الله وای نه غواره ذکر به هم کوي او مونږ به هم کوي د جواری او د شراب په ذریعه سره الله فرمایي شیطان تاسو د منځ او د ذکر نه وباسي او وسنی عثمانیان منکرین حدیث او دغه د قادیانیانو دغه کالیسټ هغه خلکو ته قران بیانوي او قران په ذریعه خلک د منځ نه قراري وي منځ پکې نشته او حجونه پکې نشته او قربانیان پکې نشته الله وینا نه منځ پکوي ځکه منځ دا سکون ذریعہ ده
नबी अलैहिस्सलाम मुबारक ته الله وحی راولېږه قرآن په وحی کې راغی ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنکر دا مونږ به د بې حیايۍ د ناروا کارونو منع کوي نو چې کله یو سړی په شرابو کې اخته شي او په جواري کې اخته شي بیا دا سړی د ذکر نه غافل کیږي دا سړی د مونږ نه غافل کیږي ورته دې آیت نه دا خبره معلومه شوه کومه لبه چې سړی د مونږ او د ذکر نه غافل کوي دا هغه لبه کول حرام دي حرام لکه سړی تاش کوي او دا تاش نه د سکی په شوق سره چې نه به د مونږ پروا نه کوي نو که په تاش کې د شرطونه لګي نو بیا خو جواری ده بیا خو حرام ده او که جواری به کې نه کوي اسی په تاش کې دومره نه نوته چې د مونږ اهتمام به کې نه کوي مونږ پری دي د مانځه کې مونږ قضا کوي ذکر نه وته لري نو بیا د تاش کول دا حرام دي کرکټ کوي او په کرکټ کې دومره نه نوته چې نه خوري یادې او نه مونږ ناراضي او تاسو مخیال کړئ پروژه کې اکثر ټورنمنټونه جوړ شي د ټول شپه کې کرکټونه کې صوبانه وي راوي ټول ورځ اودي روزه دي ته چې مونږ نه کوي ذکر تلاوت نه کوي ما خام ته نږدې را پاسي دی روزه کې جمعه ته روان یو کس بل دی لکه څنګه چلې په ما اوس 15 منټو چې را پاسي 100 منټه وشو نو دا خیال دا چې دا روزه صرف خولي ته وکا چولې مون سار مکو ما سبقین مکو ما زیګر مکو ما خام مکو ټول روزه په خوب کې تیر دا روزه دا عبادت دی دا خو عبادت نه نو هغه لوبه هغه ګیمونه چې کوم خلک د مونږ نه او د ذکر نه غافل کړي دا غي کول حرام دي اکثر خلک تاسو کې نه وای لډو حلال نه که حرام دي وس تاسو ګورئ کوم خلک چې لډوان کوي ټکی نه دا ټک وباسي دا خلک منځله راځي د مونږ اهتمام کوي نو که د مونږ اهتمام کوي او د ذکر اهتمام کوي به کوا او که مونږ نه کوي او ذکر اهتمام نه کوي بیا ستاسو لوبه حرام ده الله جل جلاله فرمایي چې تاسو نشه پرې دي وسخره نشه پرې خو درواړي ځکه نشه سړی به غیرت کوي کنه به غیرت کوي نشه د معاشري امن ختمي کنه ختمي په دې کې سوې مشپدا سونه غلاګانی روان دي نن یو ځای دکان مات سبا بل ځای دکان مات بل ځای دکان مات بل اوس کوته نه وتی دا څوک کوي چرشیان ګوډهیان کوي کنه کوي دا څه لپاره کوي دا چرسو لپاره دا نشي لپاره نو الله حرام دی ولی ځکه معاشره بربادي د معاشري امن ختمي د معاشري سکون ختمي الله جل جلاله د شراب او د جواری د حرمت وجه بیان کړي چې تاسو ځان د دین وساتئ الله دې عمل کول توفیق راکړي انما الله فرمایي یقینا خبر ادا د بلندا یرید الشیطان اراده لري شیطان ایوقع چواچي بینکم پمن تاسو کې العداوت دشمنی والبغضاء او بغض یعنی کینا فی الخمر پس کلو د شراب والمیسر او پکولو د جواری سرا ويصدکم او منکړي تاسو لرا عن ذکر الله د ذکر د الله نه وعن الصلاه او د مانځنا فهل انتم منتهون نو آیات منکیدون کی نه ای نو آیات منکیدون کی نه الله دا ډول نقصان دي نو منکیږي او کنه منکیږي نو عمر سے بولور صاحب انتهینا موږ منشو موږ شراب ته نه نسیږي موږ جواری ته نه نسیږي موږ هغه کار ته نه نسیږي چې کوم کار موږ الله نه غافل کوي نو الله دې موږ ته دغه جذبه را نصیب کړي انما بشکا یرید اراده لري شیطان ایوقع چواچي بینکم پمن تاسو کې العداوت دشمنی والبغضاء او بغض یعنی کینا فی الخمر پسکلو د شراب والمیسر او پکولو د جواری سرا ويصدکم او منکړي تاسو عن ذکر الله د ذکر د الله نه وعن الصلاه او د مانځنا فهل انتم منتهون نو آیات منکیدون کی نه ای فانتهوا مطلب دا چې تاسو منشئ الله دې عمل کوي توفیق راکړي